Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Ghulam Ahad with Dr. Ahad Academy. Dear students, उम्मीद करम چې تاسو بخیر. نن به په دې ویډیو کې مونږه د کلاس 10 چې کوم چپټر نمبر 1 دی د کیمیکل ایکویلیبریم د کیمیکل ایکویلیبریم په باره کې چې کوم بنیادی پوینټس دي کوم بنیادی خبرې دي هغه بنیادی پوینټس به ان شاء الله موږ نن ایکسپلین کوو تاسو ته. ډیر سټوډنټس د کیمیکل ایکویلیبریم نه مخکې داسې پوینټس چې په هغې باندې موږ ځان کله نه وي پوهه کړی نو موږ کیمیکل ایکویلیبریم طرف ته یا کیمیکل ایکویلیبریم زموږ په ذهن کې راتلل یا زده کول دا لږ شانتې ګران دي. لہذا موږ کوشش کوو چې هغه بنیادي پوینټ چې کوم دي په هغې باندې موږ تاسو پوهه کړو او هغې نه بعد چې دی نو موږ کیمیکل ایکویلیبریم سایډ ته هغه لاړ شو. نو د خپل ټاپک ته کیمیکل ایکویلیبریم نه مخکې که موږ کیمیکل ریاکشن ته وګورو نو کیمیکل ریاکشن څه ته ویل کېږي. ډیر سټوډنټس دا خبره یاد ساتئ چې کیمیکل ریاکشن په اصل کې یو کیمیکل چینج دی د یو چینج قسم دی. نو موږ دا داسې ډیفاین کولی شو چې د کایند آف چینج in which new substances are formed is called chemical reaction. کوم ډیفینیشن ولیکو نو زه لیکلی شم چې the kind of change in which new substance is formed called chemical reaction. Yani the kind of change in which new substance is formed called chemical reaction. Yani हर किस्म कीमियाई तब्दीली हर किस्म चेंज چې باندې کې یو نوې سبسټانس تیار شي یو نوې سبسټانس جوړ شي د قسم ریاکشن کې ویل شي کیمیکل ریاکشن ویل شي. کوم एग्जांपल واخلو د کیمیکل ریاکشن نو هغه بسوي एग्जांपल بداوي فار एग्जांपल بداوي چې کله هایدروجن ریاکشن کوي د اکسیجن سره نو د دې په ریزلټ کې جوړیږي H2O واټر جوړیږي H2O جوړیږي. او دا H2O چې دی نو دا اصل کې څه شی دی دا یو نوې کمپاوند دی دا یو نوې پروډکټ دی او دا پروډکټ جوړ شوی دی نو دې ټایم کې یو چینج راغلی دی او دې قسم چینج ته ویل شي کیمیکل ریاکشن. ډیر سټوډنټ دا یو پوینټ ځان سره یاد ساتئ چې په کیمیکل ریاکشن کې چې کوم کیمیکل سپیشي هغه موږ په لیفت سایډ باندې لیکو نو دا د کیمیکل سپیشي ته موږ ویلی شو ریاکټنټس. کوم موږ ګورو نو په دې ریاکشن کې هایدروجن پلس اکسیجن دا چې دي د ریاکټنټس ویلی شي دا ریاکټنټس دي پاسه یعنی دا عمل کوونکي دي خپل منځ کې ریاکشن کوي ملاویږي یو بل سره. ریاکټنټس همیشه خپل منځ کې څه کوي دوی ملاویږي او دوی څه جوړوي پروډکټ جوړوي. products څه ویل شي products چې کوم chemical species یا کوم سیس جوړ شي هغه رائټ سایډ ته موږ لیکلی شو د chemical reaction یعنی په chemical reaction کې موږ څه کولی شو reactants left side ته لیکو product right side ته لیکو. اصل کې دا یو خبره نو ساتئ چې chemical reaction represent کیږي په chemical equation باندې. نو دا یو chemical equation دی چې په chemical equation کې په chemical reaction لیکي پاګه کې به ریاکټنټس ته لیفت سایډ لیکي او پروډکټ چې هغه به ته رائټ سایډ باندې لیکي. دې ته موږ ویل شو لیفت سایډ او دا څه دی دا مو سره دی رائټ سایډ. نو دا خو مو سره راځي کیمیکل ریاکشن. وس ډیر سټوډنټس د دې نه بعد موږ یو بل بنیادی پوینټ ته ځو چې هغه موږ سره د کیمیکل ریاکشن دوه قسم دي. یو زموږ سره دی irreversible reaction او یو کوي شي reversible reaction.
No irreversible reaction څه ته ویل شي او reversible reaction څه ته ویل شي. irreversible او reversible reaction study کو نو irreversible reaction څه ته ویل شي. یا ساتي چې irreversible reaction هغه reaction دی هغه chemical reaction دی چې په هغه کې product جوړیږي لیکن دا product چې دی دا unstable product دی. یعنی کوم وایو چې the chemical reaction in which unstable product are formed is called irreversible reaction. چې په کوم reaction کې unstable product جوړیږي. Dear students, کوم څنګه irreversible reaction او reversible reaction سایډ کوو. ځکه چې ما تاسو ته شروع کې وی چې د chemical reaction دوه قسمه دي. یو ته ویل شي irreversible reaction او بل ته ویل شي reversible reaction. irreversible reaction څه ته ویل شي؟ هغه reaction چې په هغه کې یو stable product جوړ شي. نو د stable product جوړېدو ته موږ ویل شو irreversible reaction. کومه دا ډیفاین کوو ډیفاین کولای څنګه شو؟ The chemical reaction in which stable product is formed called irreversible reaction. زه دا ولې کوم نو په داسې وایو چې the chemical reaction in which stable products are formed is called irreversible reaction. دا خبره یا ساتي چې په کوم ریاکشن کې تاسو سره stable product جوړي. د stable product نو مطلب څه وي؟ د stable product نو مراد دا دی چې هغه product وو چې هغه کله جوړ شي دغه product واپس نه ریکمباین کیږي او نه دغه product ډیکمپوز کیږي. چې د ریکمباین شي د ډیکمپوز شي او د واپس ریاکټنټ جوړ کی. دا product با unstable نه وي بلکې دا product با stable وي. چې په کوم ریاکشن کې تاسو سره stable product جوړیږي د ریاکشن ته ویل شي irreversible reaction. For example, کوم د دې irreversible reaction example واخلو. د example نو سره دا چې کله H2 plus O2 دا باندې ملاو شي نو دا په جوړای H2. دا H2 چې دی دا یو stable product دی. دا product نه ډیکمپوز کیږي او نه دی ریکمباین کیږي چې دی ریاکټنټ جوړ کی. نو دې قسمه ریاکشن ته ویل شي irreversible reaction. irreversible reaction کې دا خبره یاد ساتئ چې irreversible reaction ریپرزینټ کیږي صرف او سنگل ایرو باندې یعنی په سنگل هیډ ایرو باندې. دا زموږ سره یو پوینټ دی چې همیشه irreversible reaction نا ون سایډ کیږي. یعنی ریاکټنټس لري پروډکټ جوړای لیکن پروډکټ اگین چې کوم دی ریاکټنټس او د نشي جوړولای. دې قسم ریاکشن ته ویل شي irreversible reaction. اوس موږ راځو چې کوم دویم قسم دی هغه ته ویل شي reversible reaction. reversible reaction څه ته ویل شي؟ هغه chemical reaction چې په کوم chemical reaction کې پروډکټ جوړ شي خو دغه پروډکټ unstable product. دغه پروډکټ unstable product ځکه جوړیږي چې دا unstable لګي او د واپس ریکمباین کیږي یا د ډیکمپوز شي او هغه واپس چې د ریاکټنټ وي. نو هغه ریاکشن چې پاره کې unstable product جوړ شي دې قسم ریاکشن ته ویل شي reversible reaction. کله ولیکم نو دا څه ولیکم چې the chemical reaction in which unstable products are formed. Unstable products are formed is called irreversible
reaction. Definition dale is the chemical reaction in which unstable products are formed is called irreversible reaction. Example के जवाब ना नो example हम सरना दे चिकला नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्वारा रिएक्शन होगी दो कंबाइन शी नु दो जोड़े Na3 अमोनिया अमोनिया जोड़े पास was the reactants the left side the right side the product थी लेकिन the product थी the stable product थी बल्कि the unstable product थी the Na3 से अमोनिया दोबारा बदल डिकम्पोज की तो after decomposition they मसल जोड़ा reaction shoot such type of reaction is called reversible reaction that means the reversible reaction और खबर नोट करते कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा रिफ्लेक्टिव पर डबल हेडेड एरो और रिवर्सिबल रिएक्शन से पदे की फॉरवर्ड रिएक्शन की कदा फॉरवर्ड रिएक्शन दे और दे दिया रिवर्स रिएक्शन दे बैकवर्ड रिएक्शन दे पास करके दे किस्म रिएक्शन दे वेले छी रिवर्सिबल रिएक्शन नो पनननी लेक्चर की मुंगा ड्रे पॉइंट्स बुनियादी यो केमिकल रिएक्शन से वेले the kind of change in which new substances are formed is called chemical reaction. अगर reaction छिपाने की नए substance जुड़ेगी, नए product जुड़ेगी, the reaction evaluation chemical reaction. Chemical reaction दो किस्म है, irreversible reaction, reversible reaction. Irreversible reaction आगे तो ये छिपकम reaction के stable product जुड़ेगी, देते irreversible reaction. और रिवर्सिबल रिएक्शन दारे चिपकुम रिएक्शन के अनस्टेबल प्रोडक्ट जुड़ेगी द रिएक्शन ते विलेशी रिवर्सिबल रिएक्शन बताओ जमुंगे नने टॉपिक चिपरी की मुंगे दादरे बेसिक पॉइंट्स हुई इंशाल्लाह नेक्स्ट जमुंगे कम वीडियो प्रदी पावर वीडियो के मुंगा द केमिकल इक्विलिब्रियम न पार छि नो दा से कम बुनियादी पॉइंट्स थी अब इंशाल्लाह मुंगे डिस्कस को दिस रचनेनो जमुंगे नने टॉपिक खत्म शो स्टाफ में इजाजत पड़ा Allah